د موسی علیه السلام هغه واقعه طرف ته هم اشاره وکړله چې موسی علیه السلام دا الله تعالی په بني اسرائیلو کې را لېږلی او بني اسرائیل د دې ابایي وطن دا چونکې شام او دوی د شام نه هجرت کړی د یوسف علیه السلام په دور کې مصر ته نو په مصر کې به خلکو دوی ته ډېر سپک نظر کو. بیا د یوسف علیه السلام نه وروستو 400 کاله پس دا موسی علیه السلام راغی، الله تعالی راولېږو. فرعون راغی او فرعون 400 کاله په دغې ښار باندې چې کوم دی حکومت کړلی په مصر باندې، نو د دغه په حکومت کې به بني اسرائیلو سره ډېر ناروا سلوک کو چې کوم ګران کارونه وو دا به بني اسرائیلو باندې کول، چې کوم خراب کارونه به وو څښا کارونه به وو لکه څنګه چې دلته کې به د عیسایانو باندې خلک دا باترومونه ماترومونه سباګي دقسې په بني اسرائیلو باندې به فرعونیانو دغه خراب کارونه څښا کارونه کول، ظلمونه یې پې کول. نو چې کله موسی علیه السلام راولېږو الله تعالی او بني اسرائیل هغې په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو نو الله تعالی د هغې ظلم نه خلاص کړو، فرعون یې ورله غرب. حالانکې د دې دپاره چې موسی علیه السلام پیدا نشي فرعون 70,000 یا 90,000 ماشومان د بني اسرائیلو ذبح کړي دي چې موسی علیه السلام پکې پیدا نشي. د خوب لیدلی یا نجومیانو ورته ویلي چې د بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کېږي د هغه د لاسه به ستا بادشاهي ډلې کېږي. 70,000 یا 90,000 ماشومانان یې وژلي دي، نو هلکان به یې حلالول او جینکۍ به یې پرېښودلې دپاره دی چې دا جینکۍ زمونږ خدمت وکړي، د خپل خدمت دپاره به یې د بني اسرائیلو جینکۍ پرېښودلې او د بني اسرائیلو هلکان دا به یې حلالول. دا ظلم یې کړی دی. نو الله تعالی ورته هغه ور یاد کړه چې هغه نعمتونه د الله یاد کړې تاسو باندې فرعون دومره ظلم وکړو او بیا الله تعالی د سره دا احسان وکړو چې موسی علیه السلام یې راولېږو او د موسی علیه السلام په ذریعه باندې فرعون دا چې کوم دی غرق کو تاسو هغه غلامین آزاد کړی.